ټیک شو بس وایرس راغو سو وی اکسپټډ چې او راو رسید نو چې اوه کیسونه لکه موږ ته مخې ته راغله نو دا ویلی شم چې کم از کم لکه یو 8000 کسان خو به دلته انفیکټډ موجود وي د هغې نه بعد به صرف بیا کنډیشن دا چې موږ به هسپتالونه به ډک وي نو داسې وګڼئ چې بیا به چې خبره خدای ته به ناست یو هغه دعا ته به ناست یو د هغې نه بعد به بیا د ټي ام ای والا کاري چې هغه به دلته نه ګاډي ډکوي او بغیر جنازو به ښخېږي یا کېدای شي اجتماعي جنازې به کېږي نن موږ سره اوه کیسونه په سوات کې پازیټیو شوي دي نور څنګه چې لکه زموږ چونکې د پبلک هیلث ایکټ د لاندې د پیشنټ د هغې آیډنټیټي ډسکلوژر دا چونکې زموږ دپاره قانون دی نو زه بالکل په هغې اړه خبره نه کوم چې دا پیشنټ څوک دی دا فیمیل دی دا میل دی صرف مطلب دا لیسن لرنډو چې یو جنازه وشوه او د هغې ایگزیکټ تقریبا چې 12-13 دن برابر راځي دی هغې کې دا کیسونه ابراپټ شو ایشو پکې دغه را چې لکه موږ بار بار دا خلکو ته خواست کوو چې ګوره ګوره د دې بیمارۍ صرف واحد دا حل دی چې تاسو سوشل ډسټنسینګ وساتئ هغه په خپلو کورونو کې هغه په خپلو محلو کې هغه په خپلو جوماتونو کې هغه په خپلو جنازو کې هغه په خپلو ودونو کې او غیر ضروري طور باندې ځان مه ایکسپوز کوئ دې وایرس ته یعنې دا وایرس داسې دی چې لکه د ټریول ډېر تیزۍ سره ټریول کوي نن ودي زموږ کوشش دا دی چې لکه ټیک شو بس وایرس راغو سو وی اکسپټډ چې او راورسېدو اوس زموږ کوشش دی پسې دویم سټپ دا دی چې موږ دا کنټین کو چې دا په کومه ایریا کې دی چې دا موږ ته د دې ایریا نه بهر سپیل ورونه کړي او دا صرف دلته پاتې شي خو که چېرې د هغې نه بعد بیا موږ سره بل سټیج ته موږ وړو چې سپیل ور موږ سره کېږي او غونډ سوات انفیکټ کېږي او نن ودي سبا 100 شي بله ورځ 200 شي نو د هغې نه بعد لکه بیا په کمیونټي کې د دې شودونو اړو دغه نشته دی بیا اهمیت بس ختم شو د هغې نه بعد به صرف بیا کنډیشن دا چې موږ به هسپتالونه به ډک وي علاج به ورکوو خو چونکې څنګه چې وایي د دې وایرس تر اوسه پورې څه علاج په دنیا کې راوتی نه دی هغه د سیمټمیټک ټریټمنټ به وي چې د تبې علاج به وي د دردونو علاج به وي خو د دې وایرس علاج نشته دی نو داسې وګڼئ چې بیا به چې خبره خدای ته به ناست یو هغه دعا ته به ناست یو نو بیا به هغې ته ګورو چې څوک پکې بچ کېږي هغه بچ کېږي او څوک چې پکې مړه شول نو د ما نه بعد به بیا د ټي ام ای کار شروع کېږي اخري حد یې دغه دی نو لکه اوس هم ټیک شو لکه چې دا کومه بریچ وشو او دا 7 کیسز راغل اوس هم موږ سره چانس شته چې موږ خپل ځان بچ کړو یو د کنټینمنټ چې موږ خبره کوو چې په دغه علاقه موږ بیا لکه په کار دا چې دا د غونډ سوات دپاره لیسن لرن شي او هغې په خپله دا نور سوشل ډسټنسینګ په خپلو کورونو کې په خپلو ملتونو کې هغه شروع کړي یو خو دا لیسن لرن دویمه خبره دا ده چې لکه دې کې موږ چې څنګه ما ووایي چې لکه د دې نه بعد ان کیس که دا سپیل ور کېږي هم که نه نو ما 2-3 ورځې دا خبره شروع کړې ده چې هغه خلک زیات په ریسک دي کوم چې بوډاګان دي چاته چې مخکې نه څه زړه بیماري ده هغه زیات په ریسک باندې دي نو کاینډلي کم از کم هغه کسان که چېرې مونږ ایکسپوجر نه بچ کړو چې هغوی خو د سوشل ډسټنسینګ سپیشل فوکس سره چې هغوی د خپلې کمرې نه را روان 14 ډیز را بار کېږي نو اټلیسټ چې هغه کم زه د دریم سټیج خبره کوم چې د کیس مینجمنټ او صرف دعا ته به ناست وي چې څوک به بچ کېږي او څوک مړ کېږي نو اټلیسټ هغه سټیج ته به موږ نه رسو ایشو دغه ده چې لکه د دې کمیونټي ټرانسمیشن چونکې ما سې د دې د رفتار ته اړو اندازه نه لګي لکه زه که ډېر لیمیټډ سره ووایم چې دا اوه کیسونه پازیټیو دي نو داسې وګڼه چې 8000 کسان دغلته اوس انفیکټډ دي چې پای کې دا وایرس موجود دی ځکه چې د دې هغه ریشو داسې دی چې 80% به په دې کې بالکل اسیمټمیټک وي په هغې کې به څه بیماري به پکې نه وي صرف 20% به داسې وي چې په هغې کې به څه علامات به پکې ښکاره کېږي نو چې اوه کیسونه لکه موږ ته مخې ته راغله نو دا ویلی شم چې کم از کم لکه یو 8000 کسان خو به دلته انفیکټډ موجود وي ټیک شو نو اوس تاسو خپلو کې دا وګورئ چې لکه دا 8000 کسان که صرف ډیلی یو کس سره ملاویږي دا به څونه د دې ملټیپلیکیشن به تیزیږي دا به لکه چې نن اوه دي سبا به دا ضرب ورکه 49 بشي بیا 49 له 50 کې ضرب ورکه دا دغه شانتې ریپلیکیشن دی نو کوشش د موږ دا دی چې لکه موږ د دې کوم اخیری سټیج دی چې کوم هاسپټل ایډمیشنز دي چې هغې ته ضرورت پېښ نه شي کنه تر اوسه په دنیا کې موږ وکتل چې کوم سړی وینټیلیټر ته تللی کور ته واپس په خپلو خپو نه راغلی هغه موسټلی هغه خلک دي چې کوم د موږ بزرګان دي کوم د موږ مشران دي په کورونو کې یا چا سره مخکې نه زړې بیماریانې دي ایمیونو کمپرومایزډ خلک دي نو هغه زیات په ریسک باندې دي باقي کېدای شي زما ستا غوندې سړی کېدای شي دا سسټین کړي دا انفیکشن په خپله ترې نه راوځي بس انفیکشن د تیر به شي ایمیونټي به ډیولپ شي خو دغه چې کوم زموږ ولنریبل ګروپ دی نو هغه لکه د هغې بچ کول دا ټایم انتهایي ضروري دي ځکه چې هغه لوډ کراو که نه نو ما رسي لکه هغې ما سره به صرف د هغه ټرانزټ سټې وي د هغې نه بعد به بیا د ټي ام ای والا کاري چې هغه به دلته نه ګاډي ډکوي او بغیر جنازو به ښخېږي یا کېدای شي اجتماعي جنازې به کېږي نو کاینډلي لکه موږ خو دغه
کله هم نه غواړو چې دا سټیج ته ورسو خو لکه د عوامو چې کوم اټیچیوډ دی نو نه پوهېږم چې لکه تر اوسه خو یې نه ولیدل نو اوس خو یې صحیح کړه چې راغله په کار چې اوس خو دی ویښ شي او لارې هم دغه رقمه چې دې نه وړاندې ډي صاحب خبره وکړه چې د یو بل نه به دې ورځ کې بس نفرت شروع کړي چې یاره دا اړو چا سره ملاوېږم چې کله دې کرونا 3 میاشتې تېرې کړو څوک ژوندي پاتې شو انشاءالله بیا به خپلو کې روغې کوو چې زه ستا مړي نه نوم راغلی زه ستا واده له نوم راغلی بیا به خیر د راضینامې او پکې بیا وکړو خو دا 3 میاشتې اټلیسټ لکه د یو بل نه نفرت شروع کړي خدای دې بیا ضرورت اړو نشته